بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي خاني نو ها مسائل بکم کې چې د اهل سنت والجماعت دا غوي اختلاف د نور ډلو سره وو نه هغه بیانې لکه مخکې سبق کې مونږه دا ویلو چې د الله تعالی د رحمت نه امید کېدل او دغه شانتي د الله تعالی د عذاب نه بیری کېدل دا انسان چې دا مؤمن مسلمان نه رہے نو پای باندې خبره اترې موږ کړې وي او د معتزله او اعتراض جواب دا موږ هم کړیو یعنی د کم کسان چې ساحران او تزیر ازي ساحران کاهنان هغه ورته غیب خبر ورکړي نو بدی باندې هم دا انسان چې دا کافر ګرځي چې د کاهنانو تصدیق کوي دا کوي وسنن سبق کې دا مسله ده چې والمعدوم ليس بشيء د دې دوه مطلب دي یو په دوه خبرو کې اختلاف ده یو دا ده چې معدوم په خارج کې ثابت ده او کنه ده او دویم دا خبره ده چې دا معدوم باندې د شی اطلاق کیږي او کله کیږي معدوم دې ته ویل کیږي چې زمونږ د نظرونه لري موږ نظر ته نه معدوم یې چې سره موجود نه دی او څه موجود نه دی دوه مسلې دي یو دا چې معدوم دا ثابت دی او که ثابت نه دی او دویم دا چې معدوم باندې شی اطلاق کیږي او کنه کیږي نو زمونږ د اهل سنت والجماعت د اشاعره او مسلک دا دی چې معدوم په خارج کې ثابت نه وي پوښوي معدوم په خارج کې ثابت نه او معتزله وی چې دا په خارج کې دویم په معتزله دا وی چې دا معدوم باندې د شی اطلاق کیږي موږ یو شی موجود نه نه تا د شی اطلاق څنګه کې پوښوي په قران او په حدیث کې بدینا د اشاعره او د مسلک چې نه دا دغه کیږي دا غیر مسلک ترجیح دي دا معلومیږي او دلیل مسلک غره معلومیږي ځکه قران مجید کې الله تعالی فرمایي اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه ولم يك شيئا آیا دا انسان دې ته نه ګوري چې دې منګه پیدا کړی د نطفه نه او دې سر ناړو سشهونه ان خلقناه من قبل ولم يك شيئا اولم ير الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا چې دا انسان دې نه ګوري چې دې منګه پیدا کړی دی ولم يك شيئا او دې سر ناړو سشهونه یعنی دې شی نو نو مطلب چې کله انسان موجود نو دا شی نو کنه لکه پوښتنه باندې او دغه دي لغت ولهم په دې خبره باندې راځي چې لغت ول لګدوي الموجود شيء داغه په دې خبره نه انکار نه کوي خو کته ورته چې الموجود ليس بشيء نو دې خبره نه انکار کوي پوښتنه باندې او معتزله وای چیرې په معدوم سیس باندې هم د شی اطلاق ته نه کیږي او هغه د ځان لپاره په دلیل کوي چې قران مجید کې الله تعالی فرمایي انما امره اذا اراد شيئا کله چې الله پاک اراده د یو سیز وږي یعنی یو سیز موجود نه نه خود شي په د پیدا کولو اراده وږي نه اي يقول له كن فيكون نو ګوره الله پاک د یو سیز موجود نه نه چې الله پاک اراده کوي د پیدا کولو نو مطلب مخکله د اراده نه مخکله موجود نه نه کنه وایي نو چې موجود نه الله پاک بیا هم د شی اطلاق کړی یا الله پاک په قران مجید کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله چې سبا یو پورې ته یو کار کوي نو ته یو سیس په باره کې دا مو آیا چې زب سبا کوم مگر دا ان شاء الله وسره نو یو سیس چې دا په سبا لږ ځکه نو خلا موجود نه بیا ورته الله پاک د شی اطلاق وکړو نو وایي چې دلته کې د معدوم باندې د شی د اطلاق دا په طریقې د مجاز سره شوی او دا په اعتبار ما يقول الیه سره چې دا موجود نه خدا موجودی ګنده د بشوي دي دا پوښتنه به باندې وسو غوړې دا یو مسله والمعدوم ليس بشيء وان اريد بشيء وکدر شي مراد استاجرنا الثابت المتحقق وي چې هر هغه څه چې هغه ثابت وي موجود وي متحقق وي على ما ذهب اليه المحققون چې ترې دي د محققین هغه وي من ان الشيء
شیئیت چې یو شی شیئیت دا تساوق الوجود والثبوت چې دا مساوی دی د وجود او د ثبوت والعدم يرادف النفي او عدم دې دا مرادف ته د نفي فهذا حكم ضروري دا حکم ضروري دی ولې دا بدیهی حکم دی وې کله شي مراد ستا موجودی دی وي او دا عدم نه مراد دی نفي وي نو بیا خدای بدیهی خبره نه چې کوم څه موجود نه هغه ته څنګه دغه آیت څنګه ته شوی نو دا چې دغه بدیهی حکم دی وای بدیهی کو خدای سره د اختلاف نشته نه لم ينازع فيه بدیهی منازعات نه راغړي الا المعتزله مگر معتزله القائلون چې هغه ویم کې دې خبره بان المعدوم الممکن ثابت في الخارج چې معدوم چې کوم چې معدوم ممکن وي دا خارج کې ثابت وي وإن أريد أن المعدوم لا يسمى شيئا أو كإرادة دين داوي يعني معدوم ده شيء ولا شيء وكان شيء ولا نو يكدين إرادة داوي جي المعدوم جي معدوم ده لا يسمى غير معدوم ده شيء نشي ولا نو فهو بحث لغوي وده لغوي بحث ده مبني على تفسير الشيء ده مبني على تفسير ده شيء معنی چې د شی تفسیر تسکه بانه الموجود او المعدوم چې دا موجود ده كمعدوم ده وما يسيه او هغه چې سيږي اي يعلم ويخبر عنه چې سيوي چې دا په دا او په جندل شي خبر وکړي چې دا غنه فالمرجع الى النقل وتتبع موارد الاستعمال نو بیا به دې رجوع کوي نقل ته یعنی د بلغاء او د فصحاء د غي تراکیب ته منګورو چې پایو کې دوی شی اطلاق په سبا نه کړل او دغه شانتي د دې استعمال ازونه وګورو خلان دې کې لیکل له وتفصيل هذا البحث ان للعقلاء في تفسير الشيء اقوالا احدها مذهب جمهور الاشاعره وان كل شيء موجود وكل موجود شيء ویلو دا ماجر د خبرو د دین دي ها وفي دعاء الاحياء للاموات واذكر د دې نه بل مسله بیانې چې مړ یو سړی مړ شي یو سړی خپلوان مړ شول یا بل څه مړ شول نو دې ته د ایصال ثواب رسی او کنه رسی ایصال ثواب مطلب ته په صدقه کې په چې ته منځونه او دعاګانې ورته کې صدقه دې قرآن مجید په سیوه دعاګانې ورته کې دا دې درسي دا ثواب ورته رسی او کنه رسی نو په دې ایصال ثواب په مسله کې چنده اختلاف ته زمونږ په نسبت باندې مړو ته ایصال ثواب چنده رسی د معتزله په نسبت باندې مړو ته ایصال ثواب نه رسی معتزله د ځان لپاره درې دلیل وای یو دلیل دا وای چې را قضا چې نه نه بدلیږي ان الله پاک چې کومه قضا فیصله کړی دا نه بدلیږي مونږ وایو کنه چې دا قضا دغه چې کوم دی د ایصال ثواب دا هم یو قسم له یو قضا را یعنی الله پاک د دې په ذریعه سره دغه انسان چې نه دا بخي او کچته ته دا یعنی دا ایصال ثواب دا د قضا لپاره یو سبب دی او کته اسباب نه مني نو بیا خو د سره سکار مکوا کینه په کور کې کینه د سره سګټ وټه مکوا ځکه ته خو اسباب نه مني کنه نو څنګه چې د مړي د بقلو د لپاره اسباب دي دغه شان دي یو سبب دغه لپاره ایصال ثواب هم دی پوه شوي دا راغی جواب دی دویم هغه وایي چې د ځان لپاره دلیل کوي چې کل نفس بما کسبت رهینه چې هر یو نفس څه کړي دی په باندې غاڼه کړل شي وي موږ وایي د دې آیت نه جواب دار چې دا د دې آیت تعلق د کفارو سره دی د کفارو سره چې کفار په خپل کارونه کې راګیر کړل شي وي دریم هغه وایي چې قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي وليس للانسان الا ما سعى چې انسان د بس هغه سره شي چې کم چې نه هغه د کوشش کړي کم مهنت کړي موږ وليس للانسان کې انسان مراد کافر انسان دی یا دا آیت نه دا منسوخ ته په کوم آیت باندې والذین آمنوا وتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عمل من شيء چې الله تعالی فرمای چې کم کسانو ایمان نه وړي او د نیک کار ثابتداري کړی دا خو د په اولاد کې چې خلک نشته چې هغه د په شان اعمال ته ورسي نو دا مؤمنان دا نیکو کارما منګه د ګناګارانو سره جندا به ملاو با او د دوی عمل نه بسنه کوم لکه پوښتنه به باندې پای باندې منسوخ ته او بل دا چې دغه والد انسان الا مسا د دې مستق جندا قوم د ابراهيم او قوم د عيسى السلام ده او زمونږ په نسبت باندې د مړو د پاره عيسى ثواب جندا رسي زګو کدي عيسى ثواب نه بیا جنازې د سره پاره کې جنازه د عيسى ثواب د پاره مونږ کوو چې مړي د دې ثواب جندا ورسي لکه پوښتنه به باندې بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هیڅ یو مړه د چې سل کسان باغ باندې جننده جنازه وکي الله پاک دغه انسان مغفرت جننده کوي بل له مثال د ساده عنهم مور جننده
راله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا او د وی چې لکه د سعد زمام دغه چې نه سعد رضی الله عنه راغی وی چې زمام مور دې نام له شوی دا نو زه سو نیکی وکم چې هغه ته به ثواب ورسی نو باغ زمانه کې د ابو کمه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کوی او باسا نا کوی بس ثواب هغه ته داو کو یا دغه شان دي دعاګانې چې دا مصیبتونه ختمي تکلیفونه ختمي نه دا ټولي سره ثواب دی کنه نو کته سره ثواب نه مني نو بیا خو خبر اورانه وفي دعاء الاحياء للاموات او په دعا غختل دا ژوندۍ کسانو د مړو د پاره وصدقتهم او دا صدقې ورکول صدقه الاحياء عنهم چې دا ژوندۍ کسان صدقې ورکوي د مړو د طرف نه نفع لهم دا نفر سیسدا ای للاموات دي مړو ته خلافا للمعتزله معتزله جن دا اختلاف کوي معتزله و چې ایصال ثواب د ژوندو مړو ته نه رسی او دی معتزله د ځان د رسول دلیل کې پیش کړی ني درې نمبر 1 تمسک نه دلیل نه ولره بان القضاء لا يتبدل چې قضا چې نه بدليږي الله پاک دې انسان مبارک فیصله کړی دا چې دی په کافر دی د جهنمی دی بس دی جهنمی دی نو موږ قضا نه بدليږي نو الله تعالی وکړه چې شریعت لري کنه ویل چیرې دا ایصال ثواب رسی چې بس موږ د شریعت د وجنه په دې باندې عمل کوو او کته او څنګه چې د مړي د بخلو لپاره اسباب دي دغه شان یو سبب د غیر لپاره سره ایصال ثواب دی نو کته ایصال ثواب ته چې قضا ز سبب نه منم سبب اسباب نه منم نو بیا په کار چې ته اسکار نه کې پوه شو به معنی نو نور اسباب استعماله او د ایصال ثواب نه مني دا ول جواب دی جواب په یاشو کې لیکل دغه کې لیکل او دویم دلیل دی وای فکل نفس مرهونه بما کسبت هر یو نفس اندې راګیر کړل شوی دی غاڼه کړل شوی دی هغه سجده کړی دي نو موږ ول جواب ورکو چې لري آیت تعلق د سره دی د کافرانو سره دی والمرء دریم دلیل لاوي دریم دلیل لري کا معتزله والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره او انسان ته بدل ورکولېږي په خپل عمل سره نه بل په عمل سره ځکه الله تعالی د آیت مفهوم دی او ليس للانسان الا ما سعى نو دغه آیت کې دا انسان نه مراد خو یا کافر دی یا دغه آیت منسوخ دی په الذين امنوا وتبعتهم ذريتهم ولنا ما ورد في الاحاديث الصحاح من الدعاء للاموات او موږ لپاره په دلیل کې هغه حدیثونه دي کوم چې صحیح حدیثونه دي او په دعا کې راغلي د مړو لپاره خصوصا فی صلاه الجنازه خاص کر جنازې د مانځه مبارکه وقد توارثه السلف او سلف یعنی زمونږ د مخکینی خلکو مخکینی علما کرام په دې باندې دلیل نیولل فلو لم يكن للاموات نفع فيه کچته مړو ته په صلاه جنازه کې فائدہ نه رسیدلې او دې ته په دعا کې فائدہ نه رسیدلې ایصال ثواب ورته نه رسیدلې لما كان له معنى نو دې بیا څه مطلب نو څه معنی نه وقال عليه دویم دلیل وقال عليه الصلاه والسلام ما من ميت يصلي عليه امه من المسلمين يبلغون 100 نشته یو مړ چې مونږ وګي په باندې سل مسلمانان یو جماعت مسلمان سل نو بس یو جماعت يبلغون 100 جورسي سلتا كلهم يشفعون له ټول شفاعت ورته دال بار الا شفعوا فيه مگر د دې کسانو هغه شفاعت قبل ولېږي دا مبارک لکه پوهیږي په معنی وعن سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ام سعد ماتت چې ام سعد زما مور ته نام شوی دا فاي صدقه افضل کومه صدقه غوړه د چې زړه دې مبارک ورکم قال الماء ما وبا فحفر بئر دې کوه وکنه سو فقال وي هذه لام سعد د ام سعد پر دي وقال عليه بل دلیل وقال عليه الصلاه والسلام الدعاء يرد البلاء دعاء دا مصیبتونه ختموي والصدقه تدفئ غضب الرب او صدقه د الله تعالی غصه ختمي نو دا ګورې سره ثواب کنه رسول دی د څه بیا مطلب دی وقال عليه الصلاه والسلام ان العالم والمتعلم کله چې عالم او متعلم اذا مر على قريه چې په وکیل باندې شي فان الله يرفع العذاب عن مقبره تلك القريه 40 يوما دا الله پاک او چتوي عذاب د مقبرینا سلوي خورده دا حدیث موضوعي دی موضوعي معنی د ځان جوړ کړل شوی دی دا حدیث په کتابونو کې دا حدیث نشته دی والاحاديث والاثار ونور احاديث واثار في هذا الباب بدي باب کې اکثر من ان تحصى يعني ډیر زیات دي چې هغه شمار لګيږي هم نو لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته اذا مات الانسان انقطع عن عمله کله چې انسان مړ شي نو دا عمل ختم شي الا من ثلاث صدقه جاريه علم ينتفع به وولد صالح يدعو له لکه پوه شو به معنی ها بل والله تعالی يجيب الدعوات ويقضي الحاجات زمنګ عقیدت ادا چې الله تعالی دعاګانې قبلوي او حاجتونه جننه دا پوره کوي پوه شو به معنی
ها الله تعالی دعاګانې هم قبلای او حاجتونه هم پوره کوي خو د دعا د قبلولو لپاره د حاجتونو د پوره کولو لپاره الله تعالی شرایط کې قبول چې هغه شرایط په انسان کې غلا موجودي جو الله تعالی پوره کوي ولی پوره کوي دعا دا عبادت ته دعا مخ العبادت د عبادت مغز دی یا سوال کول الله نه لقوله تعالى ذكر الله تعالی فرمای و الله تعالی دعاګانې قبلي او الله تعالی حاجتونه پوره کوي ولی یو دلیل ادعوني استجب لكم تاسو زمانه دعاګانې غواړئ زبر تاسو دعاګانې قبلومه نه چې الله وعده کړی چې قبلوم به نو خامخا به قبلي بل لا چې الله تعالی چې دعا قبلې نه انسان خامخا قبليږي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله بنده دعا غواړي نو په درې کارونو کې یو کار کوي یا خو دې چې څه غواړي ته ډایرکټ ورکړي شي دا الله پاک ته پته ده په فائدہ ده او غواړي جوړ کوي دویم دا ده چې دی الله پاک ته پته ده چې دا کار د څه کما دي انسان لو کو دا په خیر نشته ده نو دې په ځمانه الله پاک دنه مصیبت ختم کی تکلیف ختم کی برائی ختم کی او دغه دغه د دعا ثواب ورته پای باندې ورسي بدله ورته ورسي او کله دې شوشي چې نو هغه څه دی غواړي او ته ورکړی شي او نه دا بدلګي دا نه مصیبت تکلیف لري کړی شي نو بیا په دمانه قیامت په ځبانه به انسان الله پاک ډیر شي نعمت او هر څه چې دا بولور کی نو دا انسان مو چې الله زموږ په دنیا کې دومره اعمال نو دومره بدلی ما د سره کړی شو الله پاک ورته فرمایي چې تا زمانه په دنیا کې سوال کړو دعا درنه وختلی و ما نه قبول کړي نو وسینه داغه بدله ما ته درکړه نو دا انسان مو چې را ما کاش په دنیا کې دعاګانې غوښتله په ما من تکلیفونه راغله دومره تکلیفونه را باندې راغله چې دا وغه نه دا می د اور په قنچرو باندې چې دا سیراله شوی او ما دعاګانې غوښتله انا قبل له دغه بدله ما تر کړل شو نو ډیره زیاته خو نو الله پاک دعاګانې قبلي خو کله قبلي او یستجاب الدعاء او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای با قبل ولګي کی دعا د بنده لپاره ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم صبر جديد نه دا یو گناه ونګي او یا جنن د قطع رحم ونګي يدعو باثم مطلب دا دی چې مطلب دا کنه چې د لکه دغه کوي دعا نه غواړي د ګناه دعا یا الله مال توفیق راکړي چې دا سړی مړکوما خو دعا غواړي چې یا الله پاک ما ته پرې مرګ مال همت راکړي جذبه راکړي چې دا انسان څه صحیح مړکما چې لکه څوک رانه خبر نشي دا یا دی چې یا الله تا سوال غواړم انن په بدري کور باندې حمله وکوم او زمبا او دنه مال به پټوما غلابت کوما نو دا دعا خدای پاک نه قبلې دغه شان دي د قطع رحمي سوال کوي چې الله پلار مې مړګي مور مې مړګي او یا دغه شان دي یا الله زما د خزي او د خاون په منځ کې جګړه راولي د دې خزي او د دغه خاون د تراو د دندر په منځ کې یا الله وهل وکي نه د قطع رحمي ده نه ما او بل مالم استعجل سو پوری چې د تعدی نه کوي مطلب دا کنه چې الله بس ما غوځو سوالونه نه کوم ځکه دا دون عمر مې سوالونه وکړل دعاګانې مې وکړل ستې جوړ شول چې اوس نور کوم نه دا خبره بلې نه کوي بس دی وو چې الله پاک وي چې بندا کله وي چې الله زما سوال نه قبلې جو انا عند ظن عبدي بي ويزال قبلهم نو چې دی نه قبلې جوړ قبلېږي نو بل دلیل ولقول عليه الصلاه والسلام ان ربكم حي كريم بشك رب ستا ډیر حیانان ډیر معزز دی یستحيي من عبده الله د خپل بندنه حیا کوي اذا رفع يديه اليه کله چې الله پاک کله چې بنده لاسونه اوچت کړي الله ته ان يردهما صفرا چې الله پاک ورته خالی را واپس کړي صفر ته صفر هم د کوي چې خالی وي د عادت نه نوې الله پاک ډیر زیات حیاناک ذات او عزتناک ذات نو چې بنده الله پاک د لاسوچت کې چې یا الله زما دا حاجت پوره کې دا حاجت مې پوره کې او الله پاک دا واپس کوي نو دا الله پاک له حیا ورته پرې باندې هغه په دې خبره باندې پوه شوي نو د الله پاک نه سوال کول په هر وخت کې غوښتل دی دا پکار دي او اوس خدا دا موقع ده چې وګدي شپې دي پکار دا موږ مسعودن مال د وخت ودګیو سهار د وخت چې نه موږ را پاسو او دعا جنندا کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای مفهوم دا غیدا چې اسمان ته نږدې الله پاک جنندا د خپل شان مناسب تشریف راوړي و څوک سوال غوښتون کېشته چې سوال قبول کما څوک مال غوښتون کېشته چې مال ول ورکم اولاد غوښتون کېشته چې اولاد ول ورکم او دغه شان د علم غوښتون کېشته چې علم ول ورکم نو کم چې نیک عمل خلق ته او صالحان دي دا په دغه ټیم کې دعاګانې غواړي د الله پاک نه او څومره حاجتونه چې دي نه هغه خپل الله نه جندا پوره کوي دا موږ په ذمہ باندې غوښتل دي نور پوره کول نه پوره کول دا او دعاګانې کوو په دې کې خپل استادانو د خپل دوستانو د خپل لونو ته خپل خويندو رونو د خپل ملګرو دوستانو ته دوی د بګه خامخا دعاګانې کوي موږ ته پکې چې موږ ته کوم دعا کوي خاجي اوس بیا دا چې لا دعا ته دا قبليږي د دعا د قبلول لپاره شرایط سری
نو ای عالم ان العمده فی ذلك چې عمده یعنی بهترین دا بهترین طریقه په دعا کې دا چې صدق نیت یو دا چې نیت په ترشتینه بګي چې راته دعا د الله پاک غواړم او په دې نیت غواړم چې الله پاک به قبلې او خلوص طویه دي طویه مطلب دا دی چې رزله دې دا به خالص وي الله پاک ته دا الله نه بهترین ګمان په الله ساتي او حضور القلب او زله دې دا به حاضر وي لکه موږ دعا غواړو نو موږ دعا وایو لکه موږ دعا وایو لکه موږ د عادت جوړ شوی الله ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یا الله پلار مو بخیمور مو بګدا موږ دعا وایو غواړو نو دعا غوښتل لري چې دعا شرایط آداب دي محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي اول به صلی توبه کې راغی نه بعد بخ خپل په قاعده باندې بکینه درسونو بنامې ته جندا به ورسه اول به الله پاک حمد و ثنا بیان کې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف بیا به عام مسلمانانو ته دعاګانې وکړي ځان لپاره خپل مور پلان لپاره د دنیا او د آخرت لپاره دعاګانې وکړي اخره کې به درود شریف وي اوله کې درود شریف وي اخره کې درود شریف وي په دې دعا باندې الله پاک مهر لګي بل چې درود شریف چرته الله پاک نه رد کوي نو الله پاک د سینې چې کوله چې په اوله کې ستاره درود قبول کی په اخره کې ستاره درود قبول کی او مې کوی چې دا دعا نه قبول ما د سي الله پاک نه کوي ځکه الله تعالی ان ربکم حی کریم نه په اوله کې دعا درود شریف اخره کې درود شریف الله پاک ډیر زیات بهونګه مهربان ذات الله پاک خوشحاليږي ځکه په بنده کې او په الله کې فرق دی چې بنده په غوښتو باندې نه خفګيږي یو پیره دی غوښتو اول لګي دوه پیره درې پیره بیا ورته څه په ځل کې بر شي چې لکه د سن سکار کتل لري ځان خپل باندې خپل جوړ کوه دا سبب ما بس مخرج او الله پاک نه چې څومره غواړي الله پاک خوشحالي کې بری باندې الله پاک دې موږ خپل در د غوښتو د موږ راکي توفیق راکي او د مخلوق د الله پاک موږ چرته محتاج نه کی مخلوق د محتاجي چې څنګه ډیر زیاته ګرانه ده او الله همیشه په سوال کوي الله ما په دنیا او په آخرت کې چاته محتاج مګي لکه محتاجي ورته چې راکنه دا چاته بدري کې الله دې موږ نه محتاج کوي چې کله سره محتاج شي بل کنه هغه د دوه پیسو سره باندې او سره ورته ماما کاکا ورته روکړي دا کته برګي ورته دغه چې حاجت پیرا غلای اچھا بغیر دې کته برګي دونه هغه حاجت تعالی پوره کین نه الله موږ بے پروا کې مې پروا مستغنی ها ولقول عليه الصلاه والسلام بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه چې تاسو الله نه سوال کوئ الله دعاګانې غواړي په داسې حال کې چې تاسو یقین کوونکې دا غي د قبل اول الله بدا خامخا قبلې واعلموا تاسو پوه شئ ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن چې الله تعالی د غافل له دعا نه قبلې چې د غافل ته ته پرې چې څه سبه ما د الفاظو په معنا باندې پويږي او اصل کیه تلاوت کوي د دعا د دعا په تلاوت باندې الله پاک دا نه قبلې د دعا په غوښتلو باندې کوي او غوښتل چې څومره تا په غوښتلو کې عاجزي کوله الله پاک د نومر بستاغه حاجت پوره کیږي لا هین جنن د غافل نه پر عطف تفصیلی ده دا د تفصیل ده بیا وسری ده نه خو وخت لفل مشایخ په دې نه مشایخ اختلاف کړی دي چې د کافر دعا قبليږي او کنه قبليږي نو دغه داري چې یو قول دار چې د کافر دعا جنن نه قبليږي او بل قول دار چې د کافر دعا قبليږي ځکه الله پاک ابلیس چې دا دعاګانې وکړي رب انزلني یا الله مال مولت راکړي الله پاک دعا قبل کړي نو دا خو دعا قبليږي او په دې باندې فتوا هم ده چې کافر دعا قبليږي بیا په دې کې دغه دار کنه چې د دنیا لپاره ګوري د دنیا لپاره دغه غواړي دعا غواړي د دنیا لپاره الله قبلې د آخرت لپاره نه قبلې د آخرت په باره کې نه قبلې ور وخت لف المشايخ اختلاف کړه مشايخ في انه هل يجوز ان يقال چې جائز دی چې دا ویل شي یستجاب دعاء الكافر د دعاء الكافر چې کافر دعا قبليږي او کنه فمنعه الجمهور جمهور چې د الذين منع کړی دا چې د کافر دعا نه قبليږي ولې دلیل د قول عليه الصلاه والسلام وما دعاء الكافرين الا في ضلال چې د کافرانو دعا نه مگر په گمراهي کې غلطه ده دا الله پاک نه قبلي ولی ځکه کنه چې کافر د الله نه دعا غواړي نو کافر خدای الله سره شریکان جوړ کړي بوتان نه د بوتان د سوال نه غواړي او دعا غواړي قبلي کې کوم د الله نه غوښتل شي او کافر د الله نه غواړي بل څه نه غواړي دا پوه شئ لانه لا يدعو الله تعالى ځکه چې کافر دعا د الله نه غواړي ویم لانه لا يعرفه ځکه دا الله پاک نه پیژني دا کافر الله نه پیژني ولانه وان اقر به واگر چې دی الله اقرار کوي فلما وصفه بما لا يليق به کله چې دی وصف بیان د الله پاک باغ چې الله پاک داغي سره متصف نه فقط نقص اقرار نمرای سره دا اقرار دا کوته هره کمزور دی وما روي في الحديث او كما اوس په دې جمهور پر قول باندې اعتراض دار چې تاسو یې د کافر دعا نه قبليږي نو الله تعالی چې فرمای چې ان دعوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای ان دعوه المظلوم وان كافرا تستجاب چې دعا د مظلوم قبل ولېږي اگر چې کافر ولې نه
نو وایي دلته کې د کافر نه مراد دا هغه کس ته چې هغه د الله تعالی د نعمتونو نه انکار کوي ناشکری کوي لکه پوه شئ وان كان كافرا اگر چې کافر وي تستجاب له دعا قبل ولګي و محمول على كفران النعمه دا محمول لپاره نعمت بنا شکر باندې وجوزه بعضهم او بعض کسان چې دا جایز کړی دا و چې د کافر دعا قبليږي لقوله تعالی حکایت عن ابلیس لکه الله تعالی واقعا بیان کړ د ابلیس چې ابلیس وي ربي انذرني یا الله ما مولت راکې فقال الله تعالی انك من المنذرين وهذه اجابه دا اجابت ته کنده دعا قبل من وای په دنیا کې قبليږي په اخر کې نه قبليږي د کافر دعا چې الله پاک قبل کړی دی ابلیس دا نو ابلیس وی چې رب انزلني الى يوم يبعثون دا دوباره پورته کېدو پورې را مولت راکې الله وی چې انك من المنذرين خو الى يوم الوقت المعلوم دا د اخر لپاره غوښتله خو د دنیا لپاره دا کما او د لاولنیش په لپاره دویم شپې پورته نه راکوم یا لکه پوه شو به معنی و الیه ذهب ابو القاسم الحكيم وابو النصر الدبوسي قال صدر الشهيد وهي به يفتى په دې باندې فتوا ده کافر دعا قبل ولګي او هم بس کا بس ده زي خاني وزيدنا اخوه بل مسله وي وما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا قیامت د علاماتو کوم نه بیان کړی دي نو هغه هم حق دي یو د قیامت د نزدېکت نه خري او یو د قیامت د واقع کېدو نه خري د قیامت د نزدېکت خو لګداري چې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لکه علم بډیر شو عمل بکمي او دا شان دي علماء کرام بډیر چې خو لکه عمل کوونکي جن دا بکمي او انت للامه ربتها چې لکه مور چې نه دا با خپل لوریان جنن داغي باندې وکارونه مارونه نشي کوله به هي به عام شي واغه بشیدا ما خو د قیامت د نزدېکت واقعات دي یو د قیامت د واقع کېدو چې بالکل هغه راشي نو بیا به قیامت جنن دا به واقع وي په حدیث شریف کې لس نقې جنن دا راغلي دي او دلته مصنف رحمت الله علیه داغه نه پنځه پر خپل متن کې بیان کړی دي ګورای دا وما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه او هغه چې خبر ورکړه بای سره نبی علیه الصلاۃ والسلام قیامت د علامون اشراط علامات من علاماتها من خروج الدجال بای کې نمبر 1 سره دجال چې دی کنه دجال دا یو کافر دی او په یو سترګه باندې چې نه دا یو سترګه به او دیبا الله پاک د قیامت د نږدې چې دا به را پیدا کوي او د دې نو پزماکه کې به فساد خوري پزماکه کې به خلاف القياس کارونه بکای مطلب مړی چې دا به ژوندې کوي ژوندې به مړی کوي او د دې نو به موسم باران برابر کم کس باغ باندې ایمان راوړو نو هغه بلکه کافر وي نو دا د خلکو د انعام دغه امتحان د پاره الله پاک دغه دابت الارض نه دا الله پاک په قرآن کې فرمایي و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون دا عجيب الخلقت جناور ده او د کعبه مکرمه په خوا کې بچ کله زلزلہ وشي نو الله پاک په دغه جناور دنده پیدا کی هغه جناور دون نه کنه چې داغه وګدواله شپېته غزوي او داغه با وزیری جنن دا به غټ غټ وزیری به په دې زمګه کې جنن دا په سفر بکای او چې کم کس سو باغس غلول نشي په یو ځای کې انا به سوکرانی ولې بشي د مؤمن په د سترګو په منځ کې با مؤمن لګي او د کافر په مخ باندې کافر مخ په توریو دا به مخ باندې جنن دا کافر بلګي او د دې سر چې کنه سر د غوایه په شانتي وي او د دې غوګونه دا به هاتی په شانتي وي او داغه هغه دغه نه دي مخکره دا به د غوایانو په شان دی وي او دغه سینه جنن دا به د ازمری په شان دی وي او دغه جنن دا به د ببرشیر په شان دی د چیتا په شان دی رنگ جنن دا به د چیتا په شان دی او خپې جنن دا به د اوخ په شان دی وي او نور هم ډیر څه دغري او د دې دوه جوړونو په منځ کې لکه د دې غوته دوه غوته په منځ کې جوړونه جنن دا به لکه 12 غزه فاصله به د دې په منځ کې و دا د څنګه قسم زناور دی نو موږ دا غي سوچوم نشو کولای چې دا به کم قسم زناور وي او دغه چراغ نو بس لکه بالکل قیامت نږدې وي او دا به دغه زمونږه عقیده ده د اهل سنت والجماعت کنه چې دا به راځي او دغه خلق دا به کافرو ته عذاب ورکړي درېمه نه هغه یاجوج ماجوج دي یاجوج ماجوج هغه نهسته ها یاجوج ماجوج چې دي کنه دا الله تعالی مخلوق ورسره زلات څه کنه
ها ها یاجوج ماجوج چې دي کنه یاجوج ماجوج یګاګ ماګاګ ورته مې زه کو د زوزي مازوزي وایم دا د الله تعالی دا الله تعالی مخلوق ته او دا چې نه بزمګه کې وو بخا خو فساد وي خورو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله معراج په شپه باندې پیغمبر سلام فرمایي چې زه د یاجوج ماجوج خو له زلاړم هغه ته ما د اسلام دعوت ورکو خو هغه د اسلام نه انکار وکړو اندای کافر دي او دومره ډیر دي کنه چې الله پاک با چې یو انسان په بدله کې باندې 999 میدون دومره ډیر دي الله پاک به جهنم ته جنن دا بغورځي ټول به جهنم ته ځي دا ذوالقرنین په واقعیا کې وتا سویری دا سوره کهف کې چې ذوالقرنین تدا خلق رااله او چې دا یاجوج ماجوج زمونږه فساد چې دا پزماګه کې خوري نو هغه خپل سیدی کندري چې دا وهله هغه نه اخوا چې دو پاتې شوی دي دو هر ورځ چې دا دیوال سټیو آیږي دا کوي دوی چې سبا د خیر سره راشو نور کار به وکړو خدا خیر پکې نه دی ان شاء الله پکې نه وي دا نور کار به پکې سبا وکړو سبا چې دورا شي هغه دیوال چې څنګه و مکه اقا شانت بیاي نو چې کله الله پاک د دې راوتلو اراده وکړي نو بیا دوی چې کله ځي نو دوی چې دا کار به نن موږ وکړو انور کار به پکې سبا د خیر سره وکړو نو چې خیر پکې یاد کی جو بیا سبا راځي جو کار دوی به سپورون شو نه کړي لګ په پاتې دوی کې شروع کې دوی به راوځي چې کله دوی راوتل کنه په دې سمندرونو باندې تیر شي نو اې د سمندر با دسه به وچ کې د سمندر تبه په ځین کې به چا راځي چې لګي چرته سمندرو دغه شان د خوراک سکاک چې د سوزونه بټور خوري او څومره د شینکې چې دا بټور خوري او په ازمکه کې با یو خړخوم بجوړ شي او عزت عیسی علیه السلام برغلی او دا بعد عیسی علیه السلام به خلق د ځان سره بوزي کوی تور تا او دو په هغه یاجوج ماجوج دا په ازمکه کې په فساد خوري او دو بیا الله پاک ختم بکی بیا باران وشي او بیا به داغه بعد قیامت به قائميږي بل له ونزول عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام قیامت ته نږدې دا اوس چې شام کې د کوم جمعه ته دمشق مسجد اموي بلغه په مناره باندې با حضرت عیسی علیه السلام چې دا بارا کوزيږي نمازګر نمازه ټایم وي او خلک چې دا نمازه ته بدريږي او وکاله بده په دنیا کې جندا به تیرې سلوي کاله او درې کاله مکه تیر کړی بیا الله پاک هغه اسمان ته خجوړل وکاله جندا او بیا راځي او دا بکې بیا به دغه عیسی علیه السلام دا به دجال چې کله د حضرت عیسی علیه السلام به دجال چې نام ملګری حضرت امام مهدی دا به سره همي عیسی علیه السلام یو قول لري چې وکاله به تیرې بل کال لري چې ډیر کول نه به تیرې دا بلایږي ونزول اساسا من وطلوع الشمس من مغربها او بل نه قداله چې دا انور چې دا به مغرب ته طرف راخیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا انور هر کله چې دا کوزيږي او راخیږي دا الله پاک د سجده کوي او الله پاک ته د کم طرف وکړي جما الله پاک ورته د مشرق طرف نه وکړي نو چې کله د قیامت نږدې نو بیا به د مربا د مغرب د طرف نه راخیږي او په حدیث شریف کې راغلي دي چې کله د انور د مغرب طرف نه راوخته نو لا يقبل ایمان الکافر ولا رغبه الفاسق بعده چې نو بیا یو کافر ته ایمان بدل ورکړي او یعنی دا به ایمان فائدہ نه ورکړي او نه چې نه دا بلکا یو دغه تا فاسق سره او ګڼکم سره د توبه بس انده ته توبه دا ورته دغه نه ورکړي فائدہ نه ورکړي نو فهو حق دا ټول حق دي ولي لانها امور ممکنه ځکه دا ممکن امور دي او اخبر بها الصادق پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې رښتونه ذات باغی باندې چې دا خبر ورکړه د چاغه ورکړي دي او حدیث څنګه قال حذيفه بن اسيد الغفاري رضی الله تعالی عنہ اطلع النبي صلی الله علیه وسلم علينا پیغمبر علیه الصلاه والسلام موږ باندې راخاره مطلب دا چې سره راخاره کوم دا ونحن نتذاكر موږ دی اول سره مذاکره کوله خبره اترې کوله فقال اي ما تذكرون تاسو مذاکره کوئ سو یادوي څه خبره اترې کوئ نو قلنا نذكر الساعه من قیامت چې دا یادو د قیامت تذکرہ کو نو فقال پیغمبر صلی الله علیه وسلم انها لن تقوم بشک د قیامت نشي قائم نه حتى تروا قبلها 10 ايات چې دا د دینه مخکې لس نخي ویني لس نخي دي فذكر الدخانه دیو دخان دا دغه لوګي په باره کې قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي یوم تأتی السماء بدخان مبین چې قیامت ته نږدې چې نن دا به راځي به او هغه به داسې لوګي به چې د مشرق او د مغرب په منځ کې چې دا سونه خلاف دا په ټول بلوګي نه ډک دي او سلوي خورځي او شپې چې نه دا به دغه لوګي به مؤمنان چې نو دو باندې بدسي لکه څنګه چې د زکام لګیدل او مسلمانان چې دا به لګري سي دا کافر چې دا به لکه نشه به نشه داګه نه
د هر طرف نه به د لوګي چې دا اوزي د پوز نه به لوګي اوزي دا شانتي شاره طرف نه به لوګي چې د غوګون نه به لوګي اوزي دا حضرت عبد الله ابن عباس نه ده او بل قول بری کې دا چې دا د دخان د قصه چې دا مخ کې شوی دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په کافرانو باندې قحط ساری راغلی و په مکه مکرمه په خلکو باندې ابو رغال دغه کوم نو هغه کله دغه بند کړیو کنه نو هغه غلې به بند کړی و هغه د ودی نه باغو باندې دغه راغلی دا سورته وي قحط پر راغلو ا دومره قحط پر راغلو چې لګاو په براو کده نصیب لګي ورته کړدو اس ورته نه کړل اسمان ورته نه کړدو نو دغه نه دا شوی دا نو دوخان په بالا کې دوه دغه دي چې یا دا نه خو مکه شي د پیغمبر سلام په زمانه کې او یا قیامت نږدې به دوخان چې دنده برازي نو فذكر الدخان والدجال خو ما تاسو خبره تر وکړه والدابه او دابه مم تاسو ویلا وطلوع الشمس من مغرب هذا مرتم ویلا ونزول عيسى عليه الصلاه والسلام وياجوج ماجوج دا مرتم وثلاثه خسوف درې خسف بکیږي خسف ویلېږي زمکه تنويستل لکه څنګه چې دغه تیرې کنه او بل ازمکه کونه خخ شي دغه شان دي د ازمکه جندا به اوچ او خلک به کونه نه وځي چې دا هغه زمانه کې بکیږي چې خلک حضرت امام مهدي سره چې نه دا لکه خلک ملګری شي نو شام نه به یو قافله به راشي چې هغه به دغه به کوي هغه به د دې امام مهدي په مقابله کې به راځي نو الله پاک په پاغي باندې په بیدانو مقام کې و زمکه جنن دا بلکه خخه بکی خصف بالمشرق یو خصف جنن دا و مشرقي کیږي یا وخصف بالمغرب ایو خصف جنن دا په مغرب کې کیږي او وخصف بجزيره العرب ایو په جزيره العرب کې جزيره دا د دوه سمندرونو په منځ کې جګی ته جزیره ویل کېږي نو دې ته جزیره څه کوي جزیره العرب ته چې دې سلوړ طرفون ته دا دغه دي سورته وي سلوړ طرفون ته دینه دریابونه دي لکه جنوب طرف ته دینه بحر اعظم یعنی کم چې غټ دریاب دی هغه دی د دې مغرب طرف ته جنین دا بحر قلزم دی او د دې مشرق طرف ته بحر عمان دی او شمال طرف ته دجله او فرات دی او دا خطر چې دا بیدان مقام کې بکیږي او دا ما تاسو چې د مکه مکرمه په منځ کې دی مکه مکرمه او مدینه منوره په ځای کې چې کله دا خلک د مکه مکرمه خلک د امام مهدی علی السلام سره دو بیعت کوي نو د شام نه بس خلک راشي او هغه د دې سره جنگ کوي نو بیدان مقام کې به د ازمکه په دو باندې به وچوي ادو په ازمکه کې ورننه به باسي او اخر ذلك ټول اخرنه دا چې نار یور به تخرج من اليمن د یمن د طرف نه جندا باروزی با یا یمن د طرف نه چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه جنوب طرف ته نو دا غینه به یور تلن دا باروزی با تطرط الناس الى محشرهم او شړي به د خلق محشر ته محشر دی کنه دا به د شام پس مکه باندې دا محشر وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل دا صحابه کرامو د پوسو کو چې کله زلزلو چې دا خلک بټول دغه طرف ته شام ته چیرنده به روان شي نو وی چې دا کدا شام خود دا خودونه نه دی چې دا ټول خلک به راشي هغه فرمایل چې الله پاک به دې غسل وټونه د دې غټول لازمه کبه الله پاک و به غړي چې وې غړي به دې به ټول اولین او اخرین خلک چیرنده به راشي والاحاديث صحاح او ډېر حدیثونه صحیح في هذه الاشراط فدينه كثيرة جدا ډېر زیات وقد روى احاديث واثار او روایت کړي دي احاديث او آثار في تفاصيلها وكيفيتها دې په تفاصيل او کیفیت کې فلتطلب طلب کا من كتب التفسير والسير والتواريخ کستا پکاري جو تفسیر د کتابونه راوخله د سیر د سیرت دغه سیر جمع د سیرت د کنه او سیرت خصلت او عادت ویل کېږي چې پای کې انبیای کرام او د مخکینو خلکو حالات په کې کله شوی د سیرت وي او تواریخ کی تواریخ جمع د تاریخ دا تعین د وخت ویل کېږي او چې په دې کې پښتاني خلکو حالات لري نه کستا خو جو پای کې دا وګورئ الله ویم پس کا بس ته بس